د دواړو جهانو سردار مبارک روان دی په سفر. یو صحابي راغی، صادر دی ور سره، هغه صادر یې راټول کړی دی او رسول الله مبارک ته فرمایي چې د الله رسوله د اونو په دې جنګې باندې تېرېدم، هغې ځای کې د مارغه د بچو اواز مې واورېد، وروختم اونې ته، د هغې مارغه او د هغې مرغې بچي مې راکوز کړل، په دې صادر کې مې کېنول، صادر مې راتاو که، هغه صادر مې را پشا که. چې کله هغه مور یې راله او هغې جاله کې وکتل بچي یې نو، هغه مور یې د لیونو په شان یو خوا پر بل خوا یو خوا پر بل خوا په ما باندې نظر پرېوت چې دا خو انسان دی، کیدی شي بچي مې در اخیستي. دا مور یې ماله راله، د هغې صادر نه د خپلو بچو هغه چینګار واورېدل، دا زما د سر نه داسې ګیر چاپېره دا مور یې تاوېده. ما ورته هغه صادر په ځمکه باندې کېښود، خور مې که، هغه مور یې راکوز شوه او په هغې خپلو بچو باندې وزرې وغوړولې او صادر مې ترې راتاو که. د الله رسوله په دې صادر کې ما سره هغه مورم د بچو ده او هغه بچي م راسره دي.